سورہ کوثر پسې نازل شوی دی. دی صورت کی زورن ورکی زجر او توبیخ ورکی و محبت د مال سره. د مال حرص، د مال مینا او محبت دا سړی د الله د دین نه غافل کی. نو مال سره مینا محبت مساتا، ونی دا مال بدی غر کی برباد بدی. الہاکم التکاثر، غافل کړی تاسو ډیروالی د مال. الہاکم غافل کړی تاسو د الله د دین نه، د الله د عبادت نه، د الله د تابعدارۍ نه. التکاثر ډیروالی د مال، حرص د مال. هر سړی دا کوشش کی چې زما مال د بل نه زیات شي. دغه د پاره ساره او ماخام یو منډه ده، یو حق ده، یو کړاو دی، یو کمپټیشن دی د مال چې ما سره د بل نه زیات شي. الہاکم التکاثر، غافل کړی تاسو ډیروالی د مال، حرص د مال. حتی زرتم المقابر، تردی چې راشي تاسو ته مرګ. حتی زرتم المقابر، تردی چې زیارت کوي تاسو د مقبرې. حتی زرتم المقابر، تردی چې راشي تاسو ته مرګ. د دنیا مال او د حرص د مال ډیروالي کې واخته لګیا وای او مرګ براشي ناڅاپه. کلا سوف تعلمون، کلا دا سن د پکار، غفلت نه دے پکار، تفاخر نه دے پکار. سوف تعلمون زردا چې پوه بشي په وخت د زم کدن کی. ثم کلا بیا دا سن د پکار، سوف تعلمون زردا چې پوه بشي په قبر کی. کلا یقینی لو تعلمون کتاسو پوی دے علم الیقین، علم یقینی سرا، پوها یقینی سرا، نو تاسو با د مال محبت نسات. لو تعلمون علم الیقین، کچرت تاسو پوی دے په علم یقینی سرا، نو تاسو با د مال محبت نسات. لترون الجحیم، خامخا اوبوینه جهنم دلرنا. لترون الجحیم، خامخا اوبوینه جهنم دزړه پسترګو. ثم لترونها، بیا خامخا اوبوینه جهنم لرا. عین الیقین، پسترګو یقینی سرا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، بیا بخامخا تاسو نه تپوس وشي په دغه ورځ عن النعیم، په باره د قرآن کریم کې. قرآن کریم د الله نعمتونو کې لوی نعمت دی. تا نه به د دې نعمت تپوس کېږي، تا د الله کتاب، د الله کلام د دې ذکر د کړي او کنه.
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بیا بخامخا تاسو نه تپوس وشي په دغه ورځ عن النعیم په باره د نعمتونو کې د الله چې څومره نعمتونه تا سره دي په صحت برابر وي روغ موټ موږ دې نه کو وخت در سره وو فرصت در سره وو الله کتاب ته نه کېناستې مال در سره وو او د الله په دین دې نه خرج کو یو حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د شیخین رضی الله عنهما چا کر ملمانه شو ډوډۍ وخوړه د بيزي غوخه او بیا کجوري وخوړي نو بیا نبی علیہ السلام فرمایل د دې به هم تبوس کیږي یو حدیث کی راضی ک یو سړی یخي وبوس کی سخت ګرمای کی دا هم د الله لوی نعمت ته د دې به هم تبوس کیږي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بیا بخامخا تاسو نه تپوس شي په دغه ورځ په باره د نعمتونو کې بسم الله الرحمن الرحیم